د 400 په تاریخي دارالعلوم جامعه نعمان یوتمانځای کې دستاربندۍ او پروقاره دستوره سرته ورسېده چې پکې د 800 نه زیات علماء کرام فارغه کړي شو. دا مدرسه د تېرو 8 کالو راڅخه قایمه ده چې هر کال ترې په زرګونو عالمان، حافظان او مفتیان فارغېږي. خو کله نه چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی نو دلته د زده کوونکو شمېره کمه شوې ده او ځینې د افغانستان زده کوونکي خلته دیني زده کړې ترلاسه کوي. د دستاربندۍ په مهال د مدرسې محتمم مفتي حسن جان صاحب د ټولو راغلو مېلمنو شکریه ادا کړه او ویل چې په دې مدرسه کې په لنګرخانه، په تعمیر او په نورو ضرورتونو کې څوک هم زموږ سره مرسته کوي. الله تعالی دې هغوی له اجر ورکړي. دغلته مدرس ممتاز علمالدین شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب فارغ شوي علومو ته پټکي په سر کړل او د هغوی په شمول د ټول اسلامي هېوادونو لپاره دعا وغوښتله. خدایا مونږ خو ډېر عاجزان یو، مونږ خو د ګناه په ډډ کې پروردګار اوسېږو، مونږ خو یو دی د ګناه نه خلاص نه یو. الله زمونږ خو په لاره کې یو دی بل دی، داسې اسباب دي څوک د ګناه نه خلاصېږي. خدایا ته رحیم بادشاه، ته کریم بادشاه، ته رحمان خدایا، ته بخښونکی او عفو دې خوښ هم ده. خدایا بخښنه دې خوښ هم ده. یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي، تقصیرات زمونږ مونږ ته معاف کړي. الله زمونږ چې کوم مشران مړه دي، زمونږ مور او پلار، زما والده، زما والد صاحب، زمونږ باباجي، زما یو خور هم وفات شوې وه او چې نور څومره مردګان دي دلته زمونږ ډېر دوستان دي، چا پلاران، میندې، خویندې، چې څومره مړه دي الله مغفرت یې نصیب کړي. د ترمذي، ابوداود، نسایي د ختم د برکت نه او د حضور پاک د دې زرګونو احادیثو د وینا د برکت نه الله د هغوی په قبرونو کې رڼاګانې پیدا کړي، په قبرونو کې انوار راولي، عذابونه پرې بند کړي. خدایا یا الله که څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ولا ورکړي. الله دا کوم ماشومان په کوهان کې په هغې کښتۍ کې لاړل، واړه ومخله د قرآن وشي. د دې نه یوه نیمه هفته یا 2 هفتې مخکې دغې مدرسې ته زه تللی وم، دغه مدرسه کې مې بیان کړی. په دې مدرسه کې اوس هم په زرګو طالبان زده کړه کوي. د دستوري په موقع د 400 د رزړو نه واخله تر دوتمانځو پورې په سړک باندې د خپو ایښودو ځای نه و او په زرګو خلک د پښتونخوا د مختلفو ضلعونو دلته کې راغلي وو او کوم علما چې فارغه کېدل هغوی ته مبارکې روانې وې، ورسره د هغوی د پاره ګاډي سیره کړي شوي وو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400 د 400 او خدای پاک دې امن راولي او خدای پاک دا وایم چې خدای پاک دې د علما په برکت ان شاء الله د تباون راځي که خیری. دا علما چې کوم دي دوی بزي د دهشتګرد چې څومره خلاف دي که خیری، دوی به د دوی تعلیمات د اسلام تعلیمات په روشنۍ کې ان شاء الله د دهشتګرد هم دوی به که خیری. دا علما چې کوم دي دوی به که خیری امن قایموي که خیری په دې سیمې باندې. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو.